حسن بصری رحمت الله علیه یو سړی راغی، وی صاحب یو وظیفه راته وښایه. څه چل شوی دی؟ وی بچی مې نشته، زامن مې نشته. وی استغفار وایه، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. د استغفار وایه. بل سړی ولا راغی، وی صاحب پټې خو مشته خو بنجر دی، نیر پکې نشته ولا نشته څه. وی استغفار وایه. بل سړی راغی، وی غریب یم، مال نشته، استغفار وایه. بل سړی راغی، وی جی څوک مې عزت نه کوي، بې عزته مې استغفار وایه. یو شاګرد ورته وی صاحب بل څه دې زده دي که دا یو ټکی دې زده کړی دی؟ او چې څوک راځي ورته استغفار ښیي او ورته وایي وی استغفار ځکه ښیم چې الله په دې استغفار اوه وعدې په قرآن شریف کې کړي دي. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. استغفار وایه ولې که ګناه دې کړي نو انه کان غفارا، الله بخون کې دی او به دې بخي. یرسل السماء علیکم مدرارا، که قحطی په شیبو شیبو باران به در باندې وکړي. دوه شو. ویمددکم باموال، فقیر مال بدر کی، وبنین زامن بدر کی که زامن دینی، ویجعل لکم جنات باغون بدر کی، وانهارا نهرون بدر کی. ما لکم لا ترجون لله وقارا، او که بیزت نو اللہ بیزت در کی. استغفار ستوي استغفر الله الذي، زبخن غواړم د الله نه، الذي اغا الله لا اله الا هو، چې شریک نه لري، د عبادت لایق به د هغه د ذات نه بل څوک نشته. الحي جم دی، مرګ ولا نه راځي الله لا. القیوم، او د ټول نظام د اسمانونو زمکو قائمون کې ذات ته. دا نظام چا قائم ساتلی دی؟ دا الله. واتوب الی، اروخ الله ته رجوع کوم، چې غلطی وشي ګناه وشي الله نه معافي غواړم، الله ته سر به سجود کېږم، الله ته توبه وباسم. د څونه ښکلې معنا ده استغفار. استغفرو بخنه غوښتلم راغل، اتوب الی توبه هم پکې راله. او د خدای د درې صفتونه چې لا اله الا هو، د عبادت لایق به د الله نه بل څوک نشته. او دا صفت مونږ چې الله همیشه جم دی، او دا د مونږ القیوم چې نظام ټول هغه قائم ساتلی دی. نور سپومې ځمکه ستوري هر څه هغه په خپل قبضه قدرت کې ساتلی دی. استغفار خامخا وایه، توبه وباسه. حضور پاک مبارک د ګناه نه پاک، معصوم د ګناه نه. قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مخکې وروستو ارسا الله بخلی دی. لیکن حضور پاک وی انی لاستغفر الله فی اليوم اکثر من 100 مرة، وی زه روزانه د 100 کرتونه زیات د الله په حضور کې استغفار ویم. د 100 نه زیات حضور پاک وی استغفار ویم. درونو د دې فضول خبرونه څه جوړیږي چې موږ په ځان له خولې ستړي کړي. ټول ورځ په پټي کې، په پوله، په دکان کې، په لار کې، په کرسۍ باندې، په جومات کې یو دی بل دی غیبتونه دي. او غیبت خدا بل سپک او خپله ښه، دا دې نه جوړېږي. څه خدای کو قسم ته جوړېږي. دې په ځای استغفر الله وایه، استغفار وایه، تسبیح پیدا کې استغفار وایه. که بل څه صرف دا استغفر الله استغفر الله استدام کافي دی. دا یو ټکی خو بدله درځي که نه؟ اکنی چې تر استاد نه ولیکي استغفار کنه، دا وایه دې کې ډېره لویه فایده ده. زمارونو توبه که پردې حق در باندې پوری نو ګوره په توبه نه معاف کېږي. په دې ځان پوه کې د هغې دوه لارې دي. یو خدا ده چې حق وله ورکړي، ورپسې لاړ شي دا خپل شی دی والا. او یا دا دی چې بخښنه ته یې وغواړي، معافي ته یې وغواړه. او که د الله حق در باندې پورې دی نو که داسې حق چې د هغې قضا وي لکه مونځ، دا هم په توبه نه معاف کېږي. مونځ بکې قضا شته. یا لکه روژه ده او ته مثلا داسې وی چې د هغې فدیه ده، فدیه به ورکې. او که داسې وي چې د هغې فدیه او قضا نی نو بس کېنه توبه وباسه. بعضې وخت کې د الله حق به مونځ به او قضا به کې، دا هم ښه خبره نه ده، ګناه ده. خدا قضا مو کو توبه وباسه، الله به راته معاف کړي. پردو ښځو ته دې کتلي، هلکانو ته دې کتلي، مثال په طور
توبه وباسه، دا ورته الله په توبه باندې معاف کړي. په چارې ظلم کړي، زیاتې کړي، معافي ته وغواړه او توبه وباسه رب العالمین ته، الله به دې معاف کړي. نو توبه باندې الله خوشحالېږي. رونو زه کله کله سوچ کوم چې الله څونه مهربانه ذات، مونږ له ښکلی شکل، مسلمانی، مال، بچی، عزت دا الله مونږ له راکړي او د یو ډېر عظیم ښکلی پیغمبر امتیان یې جوړ کړي. نو مونږ د خپل خدای ولې خفه کړو؟ او انسان دی که بعضې وخت کې ګناه پې غالب شي او الله خفه کړي، نو الله مونږ ته وایي توبه راته وباسه که نه. نو پکار دی چې د خپل رب خوشحاله کړو، توبه وله وباسو. او دام ګورې زمونږ عقیده ده چې زمونږ هر څه د الله په اختیار کې دي. ګورې نو چې هر څه الله سره دي او الله په کوم شي خوشحالېږي او د لویو خزانو مالک هم الله دی، نو ولې دې مونږ الله خوشحاله نه کړو؟ خزانې خو الله سره دي. یو لوی بزرگ تیر شوی، لوی بزرگ حبیب عجمی ورته وایي، ډېر لوی بزرګ و. نو او مخکې سودخور و سودونه به یې کول. یو ځله لاړ ښځې ته وایي زه خوراک څه شته وی نه وایي صبر وکړه. یو قصاب پسې لاړ په سود کې دې غوښه راوړه، پیسې ورکړې، وی دا غوښه پخه. بل چا پسې لاړ په سود کې دې خشاک راوړه، بل چا پسې لاړ په سود کې دې اوړه راوړل، بل چا پسې لاړ په سود کې دې بل شی راوړه، سودونه یې راوړه. او چې په لاره به ته که نه دا سودخور سړی د هر چا بدي شي. نو دې ماشومانو به یو ول ته لکه هغه حبیب سودخور په لاره روان دی، ورې هسې نه د سورې را باندې ونه لګي، دې خوا شېره د سورې نه ځان ساتي. کور ته راغی، دا سودخور بخیل هم ډېر زیاتي. کټوې ته ناست دی ښځې سره، دیکې یو سوالګري سوال وکړي. دا ښځې رحمدلې نه ښځې ورته وایي چې ودرېږه دې سوالګري سوال وکړه چې لږه غوښه ورکړم. لرې که وایي دا ما دې سوالګرو نه راوړې دس ځه وایي په مخه دې ښه. کټوې لړي خو چې څنګه لږ ساعت تېر شو او سمسین یې ښوروا راوویست، هغه ټوله وینه وه. ما راته تېره جمعه ویلي و که ستاسو خیال و میرے سودخور عذاب قبر بسی د وینې دریاب کې به رواني. یاده مو ده که کټوې د وینو ښوروا ټوله وینه ده، غوښه چې راوباسي د وینو سره ده. ښځه ورته وایي خدای دې بې خو باسه، د سود څیزونه په خپل هم خورې په ما هم خورې، سوالګري له هم نه ورکوې. ودرېدل دا راته خدای پاک ښکاره کړه. په د هغې نه یې پړه کې سوچ راغی، ښه یاره واقعي به زما توبه توبه یې ویسته. بعض زم چې ته چا بیعت کوم، علم حاصلوم، زما دې توبه ګوره چې صرف د توبې ټکې یې د خولې نه وویست او روان شو. کټوې له علت ورکړو نن نه پس باس، او پیسې یې ټولې را جمع کړو چې څومره سودونه یې د خلکو نه اخیستي واپس یې ورکړل. او که نه رسېدل معافي وغوښته. وایي چې په لاره ځي ماشومان یو بل ته وایي هلکه د دې سړي دې مخ ته وګورئ دې حبیب ته چې ته بل شان یې او چې را روان دی بل شان دی. توبهګار معلومیږي. راځئ راځه دې سوري سره خوا کې ودرېږئ، ممکن ده په دې سوري په وجه الله په موږ باندې رحم وکړي. څومره لوی سړی ته الله جوړ که حبیب عجمي نه. یو کتاب میں بیگا دا مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ کته دا هغه واقعات چې اجرا جمع کړی دي. وی حسن بصری او حبیب عجمی، نه حسن بصری نو بل څوک عالم دی، دا دواړه ولاړ دي. نو وی د حبیب عجمی منځ کاو، نو وی راځه قرات برابر نو، قرات ټیک نو دغه عالم په امینس کې سلام وګرځاو ولاړ چې تاسو ستاسو قرات ټیک نه منځ دې صحیح نه دی. او ځان له منځ وکړه چې ځان له منځ وکړه او اوده شنو الله په خوب کې ولید. دا عالم د الله نه تپوس کوي، وی الله داسې کم عمل دی چې زه پې تا ته در نږدې شمه. الله ورته وایي الصلاة خلف الحبیب العجمي، وی بهتر عمل دا دی چې د حبیب عجمي نه لاندې شاته منځ وکړې، د هغې امامتی کې په دې به ما ته رانږدې کېږي. وی دا مالې په توبو توبه ما خو د هغه قرت ټیک نه دی، نو رالم ترې وتښتېدم ته نه همدغه قرت چې ټیک نه دی، دا توبهګار سړی دی، د توبه استدلا د پسې شاته منځو که به دې به راته رانږدې کېږي. مولانا اشرف علي صاحب لیکلي. بایزید بستامي رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی. په کلي علاقه کې یو ښځه ډمه او زناکار او زناکاري به یې کول. خلک به راتلل کول او پیسې به یې ورکول. دوی چې خدای دا په څه طریقه منې کوم.
راغې دروازه کې مازدیګر کېناست. خلک چې راځي ګورې لکه مولانا صاحب ناست دروازه کې. نو خلک بیا هم دا ګناهګار سړی چې هر څومره ګناه کوي خو د علماو نه حیا کوي. دا هم یو ښه صفت. ګناهګار ګناه کوي، عالم سره مخامخ کېدی نه شي، حیا کوي. حیا ښه صفت. چې راتلل به قتل به لکه مولوي صاحب ناستې کوزه کې، بل ویل لکه مولوي صاحب تښتېدل به خلک. دې کې دا ښځه وایي انوکر ته چې نن خو ماسخوتن شو اړو څوک رانله، څه چل دی؟ او ته څوک به څنګه راشي؟ ولې زمونږ د کلي مولوي صاحب د بایدي بستامي هغه دروازه کې ناست دی. اوهو ورشه ملا صاحب ته چې ستره مونږ دروازه کې څه کې دا نیک بخت خپل کار کوه. نن دې زمونږ ټوله دیاړي برباده کړه. دوه په مخه دی ښه. غلام راغی زمانه کوي چې ته زمونږ په دروازه کې څه کې؟ زه ته نیک بخت زمونږ ټول کاروبار دې ټپ کړی دی. وی ولې ستا نه که څه وي؟ دا خو خلک راځي ما دې نه کېله او پیسې ورکوي. دا څه کار دی چې به زه پیسې به زه درکړم که نه؟ زه هم دغې مقصد له راغلی. چې لاړ وی ملا صاحب خو هم دغې غرض له راغلی. وی زمونږ مولا وبي کې څه غرض دی؟ مونږ له دې پیسې راکړي راځي دی. دې وردن نه څومره پیسې د شپې کېږي؟ وی نن شپه به ګورې ته زمې ښه بلکل څونه پیسې کېږي دومره مې کېږي ډېره ښه پیسې جمع دا خپل پیسې والا نن شپه به زمې ډېره ښه. د نیکۍ د خولو د دعوت و تبلیغ مجیبه طریقې وي. وی نن شپه به ګورې ته پېشمني پورې بس صاحب زمونږ پیسو سره کار بس څوک به دروازه جننده کوم د دوی. وی خطا ته خو پته ده چې زه ملا صاحب یم مونږ خو جیر کار کوو 10 وله کوو او لامبو ښه خبره چې ولامبو نو زه به هم لامبم او ته به هم لامبې بیا به چې څه کار یې به کوو سره ډېره ښه ده مو لامبله او په هغه ډمې باندې وی ستا زه نن شپه یم چې څه وی به کوو وی لامبول بیا ورته وی ښه داسې کار دی چې مونږ که نیکي کوو که ګناه کوو مخکې د یو 2 رکعته مونځ هم کوو نو دا ګناه به کوو خو د هغې نه مخکې به زه هم یو 2 رکعته مونځ کوم ته م وکړه. دا ښځې په مصله ودروله په 2 رکعته نفلو او باید د بستامي شاته الله ته په جړا شو. یا الله د پلیتۍ نه مې راوسته او مې لامبوله او د دنیا ګندګیر مې ته نن منې کړل پروردګاره او د پلیتۍ نه مې پاکه کړه او الله تا ته مې مخ ته په مصله ودروله. زما دقه وس او باقي خدای ستا کار دی. اوس که ته اوس نیکی ور مخکې ډېره نیکۍ ته مخکې ډېره او که نی ستا خوښه ده خو زما خپل وس ده چې نن مې ته بدعمله زناکار بند کړل پلیته و او مې لمبوله او خدایه تا ته مې په مسلم مخ په مخ ادروله ربه زما دا کار دی باقي ستا خوښه ده هر څه چې ورسره کې هغې چې 2 رکعته وکړو سلام مې وګرځو په چغو چغو په ژړا مولوي صاحب باید هم پوه شو باید بستامي صاحب با زه پوه شوم جي با زما توبه ده خو ما به الله معاف کی ما خو دونه جرمونه کړي دي چې انتها نشته. یو شپه کې یو جرم نه په شلګونو جرمونه مې کړي دي یو شپه کې یو ورځ کې او په دې ګناه مې لا پیسې هم ګټلې دي. دا به څه کېږي وی بس ته توبه وباسه قیامت پر ورځ د خدای دربار کې که زه خدای پار کړم نو زه پوه شه بیا سپارش پوه شه او زه به ګوی به کومه باقي الله پوهېږي. هغه ښځې نه خدای هغه شخصیت ښځه جوړه کړه چې په مخ د ځمکه کې د هغې نه جړېدونکې روژهداره او د شپې عبادت ګزاره ښځه په دغه زمانه کې بله نه وه او جړل به لوپټار وخت په اوښکو باندې لمده پرته وه. موږ به څه یو موږ څه یو حضرت داود علیه السلام یو پټې غوندې غلطي دې کېږي ګناه نه معمولي غوندې غلطي دې کېږي په ځمکه الله ته پرېوت خر داکعا و اناب او علما لیکي وي دونه وجړل دونه حضرت داود علیه السلام چې په کوم قالین سجده کړه وسخا شو دونه به جړل او که د ټولې دنیا اوښکې را یو ځای کې د داود علیه السلام اوښکو سره نه برابرې او موږ به څه یو حضرت آدم علیه السلام ته نه ګورې څونه به جړل ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربا مونږ په ځان زیاتې کړې دي خدایه حالانکه ګناه نه وه. آدم علیه السلام که بوټي لګوتې یوړې ګناه نه وه یېره قرآن شریف کې الله وی فنسیه ولم نجد له عزما څه په خیر عادی نه وه یېره شوې وته لیکن بیا څه وایي ربنا ظلمنا انفسنا الله ما دې ښځې په ځان زیاتې کړې دي وان لم تغفر لنا وترحمنا که ته مونږ ونه بخې به مونږ رحم ونه کې لنکونن من الخاسرین خدای مونږ په ډېر لوی تاوان کې مبتلا شو. پیغمبران داسې دي مونږ به څه یو د مارونو ګناه نه مونږ خلاص نه یو ګور رښتیا راته
ما راته وختي ووایي ګناه کې نو دا به نه وایي چې دا ګناه نه ده. ګناه نه بانې به نه لټوې، ګناه ته به ګناه وې، دا به نه وایي چې دا ګناه نه ده. دا خو مړه دا ګناه څه ته وایي، مړه دا پکې څه ته وایي، او دا خو ګناه نه ده، دا به نه وی، وی به ګناه کوم، ګناه کوم دا به وی. دا ډکېږي به نه، مستي به نه کېده خدای سره. زما د قسم په خدای که د خدای د تورې مقابله کې تا سل تورې کار وکړي، زرم کار نه شي کولی. ډېر مې ولیدل چې راوینېول په جړاګانو نه چې په توبو ته بیا نه خلاصېږي. او الله قرآن شریف کې هم دغسې وایي چې یو ځل یې زه راونیسم نو بیا د ایمان نه شي خلاصېدی. ګناه ته به ګناه وی، او هر وخت د ګناه وبال په دې سر سور ګڼه او خدای ته جاړه. د دې دنیا مثال د ډنډ دی، راساس کې چاله یو چاله دوه او چاله ډېر. کور یې څه دی د ګناه؟ خیر التوابین خیر الخطائین التوابون. بهتر خطاکار هغه دی چې د الله په حضور کې توبه وباسي. الله دې موږ له توبې توفیق راکړي. دعا وکړو خدای موږ د ګناه نه وساتئ. خدایا که ګناهګار یو د ګناه نه د توبې توفیق نصیب کړي، او الله توبې هم قبول کړي. خدای توبې هم قبول کړي، توبې هم قبول کړي. خدای د خپلو رحمتونو باران نازل کړي. دعا کې د رحم د باران دپاره الله د رحم باران وکړي، د غضب او د قهر د باران نه مو ساتي. مریضانو دپاره دعا کې الله تعالی شفا ورکړي. که څوک قرضداران قرضونه اخلاص کړي، زموږ د حلال او فراخ رزق نصیب کړي، او د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي، او د دواړو جهانو د شرونو او د فتنو او د مصیبتونو هم الله په امن او امان کې وساتي. حاضر جمع خدای په خپل دربار کې قبول کړي، او زموږ د زړه حاجتونه هم پروردګار قبول کړي. او دا پرون چې کمل شوی دعا وته کې ګلسیر کاکا الله دې مغفرت نصیب کړي. نور مردگان چې څومره وفات الله ټولو بخي. اخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. او یو خبره مې یې شوه دا لږه وره. کمه غلطي په مونږ خلکو کې نشته. نن څلورمه پنځمه ورځ دا پراپګانډا روانه چې بجلیګر مولوي صاحب وفات شوی. دا دروغ پراپګانډا. ما چانه تاسو کو یا خو دکان کې نخ چاغ ناشته مې دې بروزي که بنه روزي پته برته ولګي. هغه دا ټول دروغ دي. خدای خبر چې دې کې د خلکو څه غرض دي. دا سمو د پس یو پراپګانډا خوره کی د ما خو ګمان دی دا موبایل ولا دا لانجې کوي. هغه مطلب دا چې زمونږ دا کارډونه خرڅ شي او خلک یو ته بلبل ته یو ټلیفون کو بل ټلیفون کو والا کمړ دی او بجلیګر مو سه وفات شوی دی. دا ټول دروغ خبره ده. بجلیګر مولوي صاحب له خدای جون ورکی او رښتیا خبره ده. نو دا هر چا یو خپل اندازي، هغه په خپل انداز کې د دین ډېر لوی خدمت کړی. بعضې سړی داسې وي چې هغه په نرمۍ باندې خبره کوي او په انسان اثر کوي. بعضې خبره دی چې هغه په سختۍ وکړي نو په انسان اثر کوي. بعضې د خوشطبعۍ په انداز وي په انسان اثر کوي. بعضې د جړا په انداز وي په انسان اثر کوي. هر چا الله خدای پاک خپل یو انداز ورکړی دی. دا رښتیا خبره چې هغه د دین ډېر لوی خدمت کړی دی. د وعظ نصیحت د تبلیغ خدمت یې کړی دی او بیمار دی. نو دا خلکو پراپګانډې به موږ په دې ختم کړي چې موږ به دعا ولوکړو چې الله ولا شفا ورکړي. خدای دې ولا شفا ورکړي. هر عالم په مخ د ځمکه د الله رحمت دی. خدای د علماو له ژوندونه ورکړي. نه خیر دی. د مړي مخ کتل دا سمنه نه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عثمان رضی الله عنه د مرګ نه پسم کتلې دی او نبی ابوبکر صدیق پیغمبر علیه السلام مبارک لراغه او دا غې نه پس خپل کړی دی. دا سمنه نشته. په دې نیت ته کتل نه دي پکار چې ګورم چې مخې څنګه دی، تور شوی دی او کنه دی. په دې